الرحمن الرحیم باب الشرکت فی الطعام باب دے په بیان د اثبات د حصدارۍ په طعام کې والنهد په سفری اخراجات کې نهد زاد سفر کې والعروض او په سامانونو کې درې مسئلے امام بخاری علیہ الرحمت په دې باب کې ذکر کړي یو دا شرکت فی الطعام شرکت فی الطعام معنی دا چې چند افراد را جمع شي او د خپل د کورا هر سړی روټه راوړي لګي زیاتې په دسترخوان باندې کی دي او بیا مشترکه طور باندې ټولي خوري دیتا طعام وي او پدې کې شرکت د لسعتو کسانو بالکل جائز دی اگر چې پدې کې وهم د ربا هم شته اگر چې دې کې وهم د استعمال د حق الغیر هم دی لیکن چونکہ په عرف کې دا خبره جائز ده او کله چې یو طعام راوړون کې د کور طعام راوړي او په دسترخوان یې نو د دې مقصد داوی چې د خپل په طعام کې بل ته اباحت تصرف اباحت ورکړي چې تا ته د دې خوراک جائز دی نو په دې اعتبار سره چې کومه د حق مساوي وخوړه او کوئی مساوی خوړه او چې کم دا مقدار نه ما سوای خوړه نو پغه تحلیل سره خوړه مرګری طرف نو ورته حلال شوی دی نو یو خوړه نو ګناه نشته والنهد د مراد دی سفری اخراجات سفری اخراجاتو کې هغه دغه روټي هم دا کجوري هم دي لکه صحابه کرامو با په سفر چې روان شو او ذات به کم شو نو هر سړي په خپل خپل توخي راوړلې ستوان به چا راوړل چا به کجور راوړلې چا به بل څه راوړل اوبه شریک کړ بیا پیغمبر علی السلام تقسیم کړ نو دې ته وی دارنګ نه دې ته وی سفری خراجات زو پنځبیر دا او په لار کې چې کم دې کا روټه بخرو یو امیر شو د سفر الکه چنداو کوي چلته به یو کس چې دی آرډر کوي او یو کس به روټه ورکوي یعنی هوټلوال نه به یو کس روټه را اخلي دلته کې مرګرو خپل د وس مطابق چاپ ویره ما خدغه 500 روپے زیارت 500 راکا څوک پکې مالدار او غي یار دا 200 یو اخله سړیا څوک پکې متوسط او چا پکې سل ورکړي چا پکې 200 ورکړي چا 50 ورکړي او چې څوک کې روټه تکې نه نو امیر د سفر چوغلار او مطبخ ته وی چرکا مګه لس کسانیو یا شل کسانیو او شل پلیټه چې کم ده کنه چرګ راوړه او دو روټه راوړه اوس دوی چې کم ده په مشترکه پیسې واچولې او خوري یو زیات خوري بل کم خوري مثلا والعروض یا دارنګ شرکت په سامانونو کې مطلب دا چې دلته کې یو سړی راغی او هغه ورته چې لکه دا بندل د کپړو ستاسو ټولو مشترک دی اوس امیر راوچت شي او هر کس ته دغه نه یو جامه ورکړي ځکه چې یو جامه فی کس نو کې دې کې سلند شي س ارت شي باز جامه بلندي باز و ارتی باز و تنګي نو هغه تقسیم جائز شو وكيف قسمت ما يقال ويوزن مجازفه او قبضه دیمه خبره ده چې کله دا تقسیم کې نو کیفیت ته قسمت بسنګي ویشل کیږي بسنګا امام بخاری علیه رحمت فرمایي چې کیفیت ته قسمت ما يقالو کې مکیلات وی په کېله ورکه پاو ټول ورکه جرم صحیح ده کنا کوړې ټول لور کې هم صحیح ده ويوزنو کې پاو ورکه هم صحیح ده
مجازفتن کیسے په تخمینی الکه داستا شو بازالر کې دا توه وغیرہ وغیرہ او دارنګي قبضتن معنی دا چې موټه ټکی ورکی یا لپ ټکی راشه لپا اوس ظاهر خبر چې دا لپا د بل لپ مساوي بني کې دې شي چې په دې کې لاس تو کولاوي ډیر راشي او بل کې لګ تنگ راشي دا جایز دی لکه دلته تاسو له دې راشي او پای کې ریجی وی او هر ریجی سره یو قطره د غوښوم می اوسګه نه خمزدارا اوس امیر سے وی چله کراشه طالبانو ریجی راغلی دي چوي شکو اوس امیر صاحب چې دی یو پلیټ ډکې دا دچکین او تا ته راچی ظاهر خبره ده فرق مخامخ راځي یو پلیټ پډې ډکې بلبل کم وي په یو کې با ریجو کې دنه دوه غوخي په بل کې به یوي لکه دې خود دن نه خبر نو اوس په دې صورت کې چاته کم راغی چې چاته زیات راغی خدا جایز ذکر دي چې په دې باندې رضا د ټولو مرګورو لما لم ير المسلمون دا الا ابتخاء د دې وجنه چې نه دي کله مسلمانانو په نادي باسا سمانا په سفری اخراجات او شریکولو کې باسن قباحت گناہ بنو قباحت بوای د دې نه چیا کلازا بازن او هاذا بازا یو مرګره یو شیو قبل مرګره بل اخري په شکر لکه فرحات د کورنا چرګ راوړ دی او ایوب د کورنا چې کوم د ساګ راوچت کړی دی ٹھیک شو ار څوک به ساګ خوري څوک به چرګ خوري دغه څوک پروا نه ساتي کړي چې لکه ته دا ساګ راوړ ته ساګ خوري بل پیتی راوړ صاحب الحق پیتی راوړ دا خیال دی ورته او بلال کړي راوړ دا انو چې دی په شوک په کړای روټه خوري څوک په پیته خوري څوک په ساګ څوک په غوخو باغ نشته وکذالک مجازفه الذهب والفضه او دارنګ جایز ده تقسیم په اندازې سره د سرو د سپینو خدا د سرو په سرو سره حرام ده تجازف د سپینو په سپینو سره حرام ده البته ذاب بالفضه او فضه بالذهبي نو يجوز والقران فی التمر او حج قران کول چې کله کجورو بورې په سر پرته وي صحیح ده والقران فی التمر او دارنګ ملاول د دو کجورو اوس لکه کجوري پرتی دي ایو کس یو خوري یو پکې خټاور دی هغه دو راخلي تو کې چېرې په دې باندې ټول رضاوي خو جایز ده او که رضا نیوي نو مناسب نه درسو روایت را روان دي اب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې خیال وکوي دو ما اخلي ځکه چې ټول مرګرو حق پکې برابر دي چې چا حق تلکیو نشي چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن وهب كيسان عن جابر بن عبد الله انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300 ونفي فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فنيزاد فامر ابو عبيده بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي فكان نشدا ذات جمع کړه شوی مزوده تمرن په مقدار د 2 ګورو یا د 2 تھیلو د کجرو او دا هغه واقعا د غزوه سریه ده دته وی سریه سیف البحر غزوه سریه سیف البحر ځکه چې دوی د سفر کو د دریا په کناري باندې بیا چې الله پاک وته ضرب راوښتو وكان يقوتنا كل يوم قليل يقوتنا في جن كان طاقت قوت راكو غذاء راكو لجي حتى فني فلم تكن تصيبنا الا تمره فقلت وما دوني تمره فقال لقد وجدنا فردا حين فنيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الزرب شان د وړي کې ډیره یو غټ غري ایو دغه بچي وړي کې غر فاكل منه ذلك الجيش 18 ليله ثم امر ابو عبيده بذلعين من ازلاه فنصب دوه پخته دغه د پختونه ثم امر براحله فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما دا چې جوړوري په اوخ باندې شاه سوار کې ناس او دوی لاندې نه تیرېدو سره پختو سره نه لګیدا ماشاءالله
وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خفت یعنی کم شو ازواد القوم او دا واقع د غزوه حوازن دا کم شو ازواد القوم توخه د قوم او دا به تر خبردار سو کې د اتم کال د هجرت او مولانا زکریا سے فرمای زما رائے دا د چې دا د هجرت دویم کالو واملقوا او اوګشو املاق معنا فقیران شو محتاج شو فاتون نبی صلی الله علیه وسلم په نحوه بلیهم فاذن رال دوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مطالبه کوونکو په نحر بلیهم په علالو دوخانو ینو خمو سره سنشته کی جات را کې چوخان علالو خو فاذن لهم حضرت خره ولقيهم عمر راغ دوی ته عمر سے خبرو دی عمر سے خبر کا فقال عمر سے فرمایا ما بقاؤکم بعد ابلکم سرنګ به تاسو بقاو جن پس ختم دودو خانونا مان کې تاسو خان حلال کې اخرینو هلاک بشه اګه دی اشی بر لیکل نه وای معنا ما بقاؤکم معنا صدا سرنګ به تاسو جن پس ختم دودو خانونا چو خان د سورلې شي ني کې پیادل زې جنگونه کوي jihad کوي نو اخر پر پیادل تلو به ستړي شي مړ بشه نو خان چې کوم دې دا استاد سشره رفیق سفر دی دا ځان له موج نه اما لا لا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد ابن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس ياتون بفضل ازواجهم فبسط لذلك نتع وجعلوه بس راوړ فالتو غذاګانی او بیا وغوړول شو دی لپاره یو دسترخوان دی فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأويتهم فاختص الناس بیا خلق تن لپه ډکولی او ځان له اچولی حتی فرغو چټول فارغ شو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله دا چونکه معجزه و د پیغمبر علی السلام او دا معجزي ظهور د نبوت دلیل وی ځکه پیغمبر علی السلام د خپل د نبوت اعلان وکړ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رابع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم یعنی من با او خواغست هغه بالال ک او بیا بلزه تقسیم شنو شرکت فی الطعام ثابت کا بیا منګه خور ناکل لحما نضجا نو څوک معنی کی منګه خورله غوخه پخا شوی خواشه لیکي نضج مشوی ته وای رات شوی غوخه رتول موږ به خورلې قبل ان تغرب الشمس اما خدا حدیث تر شوی دی قال حدثنا محمد بن الله حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن ابي برده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لیک صبر وکړه زما کتاب زندہ باد دی دا حماد ابن اسامه عن بريده عن ابي برده دا ابي برده نورست روایت دی عن ابي موسى الاشعري نو ډیرو کتابونو کې عن ابي موسى نشته دی څه کتاب کشته څنګه ته وتا روښه دغه کوم قاری چې قرات کوي کنه لته بکور کې خپل دغه سره خبر نه کوي ته ولې بھارت ته کوي ها څنګه دي دا سند وایته حدثنا محمد ابن علاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن ابي موسى فقال خان دي کتاب کې نشته ده جواب کتاب کې عن ابي موسى شته عمدة القاری او د نور شرح لیکل دي چې ډیر شروع هوکي د ابي برده نرستو ابي موسى نشته ده او دا غلطی ده عن ابي موسى الاشعري ورته ٹھیک شو یمانه دا شو سند دا ده حدثنا محمد ابن علاء قال حدثنا محمد بن اسامه عن بريده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى وفكي وای قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل یعنی قبیله د اشعریانو چې اذا ارملوا کله چې به توخه شو توخه به ورڅ ختم شو سفران او قل طعام يعني بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموا بينهم في ناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم یعنی دا دوی کې ډیره د همدردۍ صفاتونو ذکر حضرت او اظهار د محبت وکړه
باب ما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ذکر هر یو حدیث کی اثبات شرکت ہے لکه اشعرینو کې به غلط کم شو دای خپل ټول غری را جمع کړي او چا پاو چا کیلو چا نیم کیلو چا 2 کیلو آب راوړ ایو ځکه به جمع کو بیا به امیرو لګي د ټوله مساوي تقسیم کړي شرکت راغی دارنګ ماکان من خلیتین فإنهما یتراجعان هغه کنډک چې د دو مالکانو په منځ کې وي او زکات عاشر راشي او د یو نه زکات واخلي یتراجعان بینهما بالسویه دوی خپل په مابین کې رجوع بالسویه کوي ٹھیک شو لکه مثلا 80 او پای کې دوی نه یو ګټلې دي خدا بنوي چې لکستانه ګټلار زما خو نه تلې نقلیتین دي یتراجعان بالسویه دا ګټ په قیمت کې د 2 روپو نه پوښی کنه چې چا ګټ چې تل غیله به 2 روپے ورکړي چې مساوات راشي کنه شرکت پیدا شي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني ابي حدثني سمامة بن عبد الله ابن انس ان انس حدثه ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية باب قسمة الغنم. تقسیم د ګډو بيزو معنا دا شو چې jihad مصابه کرام غنیمت وانست نو پای کې دوی په مال غنیمت کې ټول شریکو بیا نبی علیہ السلام تقسیم کو یو کو خلت بيزي په دې انداز سره تقسیم کو بس شرکت ثابتین روایتونو مکه تیر شي. قال حدثنا علي بن الحكم الانصاري حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عياضة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب بس وای منګه نبی علیہ السلام سره په ذل حلیفه دا ذل حلیفه کم زیاده یو کتاب الحج کې تاسو ویل دي څنګه چې دا د مدینه منورې میقات ته ایت اوس ابیار عالی وي تاسو حاشی ذکر کړی چې دا ذل حلیفه هغه نه دی چې کم میقاتی مدینه دی دا ذل حلیفه د تهامی په علاقه کې دی دا یو بل ځای دی او د دې تعلق تهامی سره دی بل تاسو حاشی لیکلی دي ٹھیک ده چې دا روایت ته مسلم کې راځي بذل حلیفه من تهامه شتا شګي لکه دې د مسلم روایت مواشد مسلم نه تایید کړي چې دا ذل حلیفه من تهامه ده او په حواله کې مسلم راوړي حالانکه بخاری کوم دا روایت دی دا ته پاڼه واړه هغه مخامه 341 کې شته من عدل 10 من الغنم روایت وګور کنا من نبی صلی الله علیه وسلم بذل خلیفه من تهامه الته کې باقاعده ذل خلیفه من تهامه ده نو کې مسلم کې همشته کتاب اضحیه کی ضحایا قربان باز کی او دل تمشته دی فاصاب النبي فاصاب بالغنم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فوقع ثم قسم بعد 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فتلوه فايام وكان في القوم خير يسيرة فهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم عوابد سرکشی کولی فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي انا نرجو ونخاف العدو قدم ثواب ذو دشمن مقابله لا یریږي وليست معنا مدن افنذبه بالقسم قال من حرد دم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والزفر وسأحدثكم عن ذلك اما السن فاذن واما الزفر فمد الحبشه وردا سن چې کوم غاصر لګي دلی کنه دا خله کې دن نوی جوخت نو دې سره بل اتفاق زبر جایز نه ده البته کې چې دا غاخ وتلوي او خطيروي او دې سره سره زبر کی نو ذبح ساوري ذبح شي اگر چې دا خبره ده چې پیغمبر علی السلامي چړو کې پلي توای نه باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه ګور علماء کرام مرګري ناسو او کجوري یو کیلو پرتی یو پکې چې کوم ده کنه ډیر خوراکیو هغه دو اغسته نو اسمانه دا چې ټیک دا قران په تمر جایز ده او شرط دا چې استیزان د رفقاو وي چې د مرګرو اجازت وي نو بیا ډیره خدا چې مرګرو اجازت نیوي نو دا مکروه تنزیهی علما وي یعنی خنه دي
جی وفيه قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن صهيب سمعت ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستعلن اصحابه. وفيه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فاصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر ابن زبیر چونکہ زمنگ امیر نمنگ لبا خوراک راکو د کجورو نو په خوا به تاسو جنگ کو چې په میوه باندې رزق اطلاق کیو کنه کی دا د درسونو یو خصوصیت وو چې دې چې دوی چې ده کنه میوه ته رزق وای حضرت میوه ته رزق نه خبره کنه دې قصونه په نشو بخاری باندې چا وګورو نو بیا و خیرو وکان ابن زبیر يرزقنا التمر ابن زبیر مولا رزق کې تمر راکو نو تمر ته رزق ویل کیږي نو معلومه شو په میوه باندې رزق اطلاق کیږي جی وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي لا تقرنوا ما دو د مې یو ځای کوي په خوراک کې جی نهان الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. نام سبارہ ختم شو لسمه شروع شو د خیر سره باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل. دا یو مسئله ده علماء کرام چې د رقیقو تقسیم قبل القیمت جائز دی او که جائز نه دی. لکه مثلا غلامان دي مشترک غلامان دي او سلو پینزو کسانو په منځ کې مشترک دي نو آیا بلا تقویم تقسیم جائز دی او کنه اول به تقویم کوي او بیا به تقسیم کوي. معنی دا چې یو چې کم دینو یو غلام چې دینو سحرګل دی والی بل دی عبدالجلیل واغلی او بل دی نعیم الدین والی انعام الدین والی پونشي په دې ترتیب سره داسې جایز دی او کنه اول وخت تقویم کو چې دا غلام دی 15 دی دا شپږو دی په دې ترتیب سره. نو امام صاحب او امام شافعی رحم الله فرمایي چې قسمت تقسیم د غلامانو مخکې د تقویم نه جایز نه دی او دغه مسلک د امام بخاری دی. اول به قیمت واچوي هغه نه پس بیا تقسیم وکړي چې کوم لاندې باندې د نغبه دا یو غلام د 10 روپو دی بل د 9 روپو دی پوښوي دې دغه روپے بل اتانی د بل لور کې چې مساوات راشي. او امام بخاری و تقویم الاشیاء بین شرکا قیمت اچول د سيزونو په مابین د برخیدارانو کې په قیمت عدل په قیمت انصاف یعنی درمیانه قیمت بواچه او قیمت د پس پچری بیا شی تقسیمه جی. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقشصا له من عبد وشركا وقال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. قال لا ادري قول وعتق منه قول من نافع او بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ګوره دا یو مسأله ده د یو عبد مشترک بین الشرکا دا ان شاء الله رسوم راضي کوتاغه چې بو یو بیا بلته تلاوت وکي. دا احمد د فرحات منځ کې یو غلام مشترکه ده په دې کې احمد لګي د خپل حصے د غلام آزاد کړه. اوس بس کو دا غلام اوس نیم شنیم حر دی نیم غلام پاتې شو نیم آزاد شو کنه او نیم عبد دی. نو آیا دا نیم غلام په دغه عبدیت پاتې کیږي او کې دې څه صورت ده؟ نو په دې کې دوه مسلې دي. اوله مسله کې چې داموت کو نصیب چې احمد دی او دې صاحب یسر دې مالدار دی نو کله چې دې خپل حصہ آزاد کړه نو په دې لازم شو بل حصہ آزادول او سحر دغه فرحات ته بده دغه نیم غلام قیمت ورکړي د 100 روپو نو دې خو د خپل 500 برخه آزاد کړه خپل ځان نه بدیله 500 روپے ورکړي او غلام بکول آزاد کړي. لیکن کی چره پوښي دې غریب دی او دې خپل برخه آزاد کړه لله فی الله خدای مالدار نه دی. اوس بس کو بعض علماء چې په دې موثق باندې زمان دي رفیقه لکه چې دې دغه غلام خراب کړ دی نو دې باغیره تاوان ورکړي. دیم قول دادی چې کوم مختار دی غلام چې آزاد شو نو په نصف باقی کې یستسع
دا غلام به مزدوری کوي او د دې چې کوم قیمت د 50 روپو پاتې دی دی به 50 روپۍ د پاتې غلام مالک لور کوي خو کله چې قیمت فارغ شو دا غلام آزاد شو هو الولاء للموثق الاول دی ولا للموثق الاول دی دیم صورت دا دی لکه دی حدیث کې چې مونږ وایو یو سړی د عبد خپل برخه آزاد کی فقط وثق منه موثقه چې کوم آزاد شونو آزاد شو خو په دې غلام باندې استسعاء نشته یعنی دینه طلب د مزدوری لپاره د خلاصولو د ځان دانشته خو دې روایت کې فقط وثق منه موثقه راغی لیکن په دې باندې زموږ د معاشدین لوی جګړه کړه ابن حزم خو تر دې پورې لیکل دي چې دا فقط وثق مکذوبتون دي اسو کو چې نه دا د راوی ځان نه دخل دی دا کلام د پیغمبر علی السلام نه دی نو اصل استصعاده فقط وثق باندې عمل نشته دی ٹھیک شو نو اوس دی وی من اعتق شخصا له من عبد عزلت عبد مطلق دی پرستو ان شاء الله 343 کې براشي چلته کې مراد تن مطلق مملوک دی او چې مملوک شنو عبد مذکر اور امی دوار تو بشری او شرکن یا برخه او قال نصیبا وکان له اویل پادی موثق ما یبلغ ثمنه خوش کنا بقیمت العدل هغه چې رسید دی قیمت عادل فواتیق دا آزاد دی ٹھیک شو مالدار سے خپل برخه آزاد کړه او دې موثق څخه دمر مال وو په قیمت عادل سره چې دی دانش باقی آزاد ولشي فواتیقنا دا غلام آزاد دی والا فقد وثق منه ما وثق یا عتق منه ما عتق آزاد شو هغه چې دی آزاد ک او باقی روایت کې دانش استصحاب کوي او کنه کوي دې زکوي قال ایوب سے وی لا ادري ذنم خبر چې قول عتق منه قول من نافع او فی الحديث عن النبي صلی الله علیه وسلم دا قول د نافع دی یا دا حدیث پیغمبر علیہ السلام دی او برا شیل کل دی چې ګورا ابن حزم وی چې ثبوت د استصحاء په حدیث کې د 150 صحابو نه ذکر دی یعنی 150 روایتو کې د 150 صحابو نه استصحاء ذکر دی او عتق من ما عتق وی لم تصح دا روایت صحیح نه دی ځکه چې دې کې تردد دی چې قول د نافع دی کې قول د پیغمبر علیہ السلام دی او ابن حزم خو یې مکذوبتنا غډیر غوسک شوی دی په دې جمله باندې جی قال حدثنا بشر محمد اخبرنا عبد الله حدثنا زهير بن ابي عروبه عن خداعه عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخيصا من مملوكه فعليه خلاص في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استصيا غير مشكوك عليه استصيا غیر مجمع دینه په طلب د عمل وکړه شي په داسې حال کې چې په دې غلام باندې با د وسن زیات بوج نه چول کیږي باب هل يقرأ في القسمه والاستهام فيه باب دې په بیان دې چې هل يقرأ في القسمه آیا په تقسیم کې قران دازي کې دیشي والاستهام فيه او آیا حصہ اغستی شي په دې قسمت کې په خصنی سره استهام وی حصہ اغستل طلب د سهم کول طلب د برخه کول امام بخاری دا باب د دو خبر نه راوړي یو دا چې د بعضی حضراتو دارای وا چې قران دازي چې کومه دا منسوخ شوی ده اوس قران دازي ته نشي کولای امام بخاری هر یقرأ فی القسمه ذکر کا چې قران دازي شته منسوخه نه ده ٹھیک شو دویمه خبره دا به احمد قران دازي کی یو ملک د قسمت دی د ایسه دی یو تعین دی نو قران پاک د ملک جایز نه ده او قران پاک د تعین جایز ده او تو ډیرې دي زما په یوم نشته ده یاره خصنو کې چې چا وخته دا جایز دي هغه ملک نه ده البته دو مشترک سيزونه دي خوش وکنه
ستاو د عبدالوارث یو رشه شریک او من غوسه شو صدیق والاړي دانی صدیق والاړي اوس تعین دی پارچ تکمه د یمین برخه اخلي او کدی یسار طرف ته اخلي نو تعین د حصے دی پار پراندازي کې دي خو تملیک دی پار نشي کېده تملیک دی ته وی لکه یره دا مخامخ ماشين دی او زه په دې پروا چې چاته وته دا جایز نه دی ٹھیک شو وذي قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقف بها كمثل قوم مثال د هغه سړي چې قائم دی عمل کوونکی د الله په حدود باندې او مثال د هغه سړي چې نافرمانی کوونکی دی کمثل قوم په شان مثال د قوم د استامو علی سفینتن چې دوی حسن او په درجاتو د سفینه باندې چله کته وسوک پاتې کی او پر وسوک پاتې کی فاصاب بعض اعلی او بعض مسفلا بعض پر حصہ ملاو شو بعض کته فکان الذی فی اسفل هغه ډله چې کم کته وا اذا استقوا کړه چې بدلو بم بلا یعنی تیږي بشلا من الماء دوبونا مروا على من فوقهم دی برال پرنی چتا التنوی او بواغ سه طلبا نو دی خلق ولکه په ما دی بوتوي کړي بل به یې مال ټیلر راکړه کنه دی یې رسول کو برغه ملو بونه بغیر جن نه جن یعنی نشي پاتې کېده او بر مرګري خفقيږي نو سو فقالوا دوی چې نا خرقنا فی نصیبنا خرقا یاره یو سوره جوړو په خپل برخه کې یو سوره ولم نو زمن فوقنا او برنو ته چې کوم دې تکلیف نه رسو دلته ونره و سوره جوړ کو او په بدل ته راځو خوشو کنا اوسوی فیترکوهم وما ارادون هلكوا جميعا او کچره دا برنی پری دې کو زنو لرا سره هغه عمل نه چې دوی اراده کړی دا هلكوا جميعا ټول بغیر شي هغه چې کته سوره او بارا او په براشنو دا چې کوزنی به ډوبېږي برنی پور سره لاړ شي وای نه خذو علی ایدیهم نجو ونجو جميعا نو مانا کې چر دوی دا غلا سنې چې چلګه تخته بنا نه سوره بنا کوي دا کوزنی به بچي او برنی به ټول بچي نو معلومه شو شرکت جایز دی نو قرآن تعظیم جایز دی باب شرکت الیتیم واهل المیراث بعض بیان د شرکت ته یتیم سره د اهل میراث نا واو په معنا د ما سره ده شرکت الیتیم جواز شرکت یتیم سره د اهل میراث نا لکه ګوره یو سره مرش او دغه یو یتیم پاتې دی نورونه پاتې دي هغه یتیم چې دی نورونو سره برخدار دی شریک دی نو په خرچو کې شریک شي دا جایز دی لکه تا قرآن خوی لیکن اصلاح الله خیر اجر پکار دا جزان له ورکه ورتا فکر یتیم مال خل انتهای جرم عظیم دی لیکن کې چرته د خپل سہولت لپاره صدا څه کوي چې ته هغه ځان سره برخدار کوي هغه په اخراجاتو کې ځان سره شریکای نو دا جایز دی جی وبه قال حدثنا الويسي حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشة تحيل وقال حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشة عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيوجب ماله وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يفسد في صلاحها فيرضيها مثل ما يرضيها غيره فإنه ينكحوهن إلا أن يفسد لهن ويبلغ بهن على سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله دا ایتونه خو مکه ډیر بار تیر شي د خدای یو ټکی پکې نشته والذي ذکر الله هغه آیت چې الله د سورته نساء په اخر کې ذکر کړي چې یتلى عليكم في الكتاب دا یتلى عليكم في الكتاب نازل الآیت الاولى التي قال الله فيها دا یتلى في الكتاب نو آیت اولادی چې کوم د سورته نساء په ابتدا کې د چوین خفتم دي قال تعالى وقول الله في آیت الاخرى او دا قول د الله په آیت الاخرى یې په آیت اخری د سورته النساء
چې په دریم باب کې ذکر دی وترغبون ان تنكحوهن امراد رغبت نه چې کوم دی اعراض دی جی اعرابت اهل كل يتيمته التي تكون في حجه حين تكون قليله المال والجمال چې معلوم ورڅخنيشته خاص ورڅخنيشته نو بیا سره رغبت شوق نه کې دی نکاح نو معنا کړی چې دوی د نکاح د هغه جنکو نه چې دوی پکې مینه کوي د نکاح د کثرت مال او حسن جمال سره من یتامن الا بالقسط دا د نهونه استثناء شو هغه انصاف ورته رسي نو بیا من نه دي من اجر رغبت منهم باب شرکت فی الارض وغيرها باب د بیان د اثبات شرکت پزمکو کې وغیرها او غیر د پزمکو نه یلک کورونه اور باغونه شو یو کور کې هم دو کسان شریکې دي شي باغ کې شریکې دي شي پزمکو کې شریکې دي شي لکه شفا کې چې مونږ وې دلته مونږ قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة جناب عالم باب اذا اقتسم الشركاء والدور وغيرها اذا اقتسم الشركاء والدور کله چې برخیداران کورونه تقسیم کی یا باغونه تقسیم کی فلیس لهم رجوع ولا شفعة نو دوی لپاره رجوع خپل برخه کې نشته ده او نه حق د شفعه ځکه چې شفعه دا په شرکت کې راځي شفعه په وجه د قسمت ناراضي لکه دو کسان برخه پر تقسیم وکي نو په تقسیم کې حق د شفعه نشته ده تقسیم نامک کې چې کله شرکت او تا خپل برخه بل ورکولا نو شریک په قسمت پتا باندې داوا کول شي نسبات الشفعة في الشركة لا في القسمة. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيها باب بيان اثبات شرکت بسروس پینو کی وما يكون فيه صرف اور هغه شی چې پای کې عقد صرفي یا نقود وي لکه پیسې شو ذهب شو فضه شو او اسمان وغيرها شو جی قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسود اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سالت ابا من حال عن الصرف في يدا بيد فقال اشتريت وانا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيه فجاءنا البراء معاذ نمنګ دا دي څمخ کې تیر شي منګه نغد خو کول منګه خو یو ورځ ما پیسې ورکړي او ما تولو دی پاره نو یاد فنو ما خو خپل پیسې ورکړي یدن لیکن ما ته دکاندار وعده ورکړه چې ما ناظم د بار راشي نو تعالی پیسې درکم نو هغه نساوا برا سے براغي فسالنا فقال فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم دا معاملې موږ دواړو کړی و فسالنا النبي صلی الله علیه وسلم ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه جلاس پلاسی ناغستیش صرف وما كان نسیه فردوه لکه چې په دې کې نسا حرام ده اگر چې تفاضل جائز دی کله چې جنس مختلف وي باب مشارکت الذمي والمشركين في المزارعات هر کله چې دا ثابت کړه چې الکه مسلمانانو په خپل منځ کې شرکت په طعام فی الاراضی جائز دی اوس وی چې شرکت د مسلمان ذمی سره یا حربي سره او مزارعات په کاروندی کې دام جائز دی لکه پیغمبر علیہ السلام چې آل خیبر سره مشارکت کړو جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية بن اسماء النافع عن عبد الله قال عطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها باب قسمة الغنم والعدل فيها دا حدیث استاوي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته زهايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صاحبه انت باب الشركة في الطعام وغيره ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فراه عمر ان له شركة ګوره اثبات شرکت په طعام یعنی په غاله کې لکه مخکې وی چې لکه دو کسان درې کسان په طعام کې مشترک شي او خوري هم جایز دي اوس داوی لکه سحرګل عبدالجلیل په
مشترک غله واخلي یو ټرک غنم واخلي جوار وربشي واخلي اوس دوی شریک په طعام دي نو آیا شرکت په طعام او دغه بیا څه حساب لري وی جایز ده لکه څنګه الشرکت فی الطعام وغیره یعنی غیر د طعام نه ويذكر او دا خبر ذکر کړی شوی د چې یو سړیو ساو مشئن فغله کې اغي د خپل د غلی قیمت واچو ساومه قیمت واچو باو نرخ واچو چالکه 10 روپے من دے نو فاغا مزو آخرو نو بل ورو جونډه ولګولا چې لکه نرخ د خو نه کا 10 روپے د کمی دي بل وشو کا یا سترګ ورته ولا فرع عمر ان لو شرکتا عمر پوښ چې بدی بوره د غنمو کې عبدالجلیل صاحب کو سره شریک دي ځکه عبدالجلیل سترګ ولیدا تا خیال ورته او حضرت عمر سے پدی وخت دی غامس ته سونوي نو معلومه شو چې عمر په شرکت په طعام للبيع کې راضي دي نو فثبت الشركه في طعام للبيع دي وبه قال حدثنا عبد بن الفرج اخبرني عبد الله بن وهب اخبرني سعيد بن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه لا وذهبت به امه اوس دا واقعي ته اشاره ده کنه چې دا رستو زوره ابن معبد چې کوم نو دې چې بکله لار سودالا نو کدی بخاوري واغس نو خدای په پکې برکت واچو بیا دل په نبی اسلام په بچپن کې دعا کړو کله وذهبت به امه زینب وې بوتلو دې مور زینبی بنت حمید الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال دې زینبی چې یا رسول الله بای هو زما دې بچی سره بیعت وکا نبی رسول الله صغیر دې قابل دې بیعت نه دې فمسارات ودعا له مسه لاس ولا پسر راک او دعا دې برکت او وفتا فانزورت ابن معبد انه كان يخرج بي جدو عبد الله بن هشام زوره وی چې زبا د کور وخت کلمه زمانه کې چې عبد الله ابن هشام د لسوق بازار ته ټیک شو ځکه چې دا زوره ابن معبد نک عبد الله دی عبد الله بوله کې د زوره به ځان سره بوته یخرج بی جد عبد الله ابن الى سوق فيشتري طعام دی و طعام واغسه فيلقى ابن عمر وابن زبير تا دوار بزرگان ورته ملاو شو فيقولان لو دی ورته شرکنا دی بوره کې موږ می صدر کپ سودا کې چې دې کې موږ لم پر خراکا وزر راځي شریک شو خو شو کنه ما خو په 100 روپیا اغست راځي چې شریک شو چې کومه نه فراله زم به درې واړو فین النبي صلی الله علیه وسلم قد دعلك بالبرکه حضرت تاج په دعا د برکت وخت دا یشرکم دی بزا سره شریک کړ وربما اصاب الراحله كما هي نو کله کله بدی زوره ابن معبد تا پورا راحله کما هي به ورته په نفع کې ملاو شو سمانه ان راحله سره د غوندینا دمر نه په بوشوا چې اوخه او دغه بوره آب ټول ورته په نفع کې پاتې شو ګره گاډیو هڅه ورته په نفع کې ملاو شو فیاباسو بیا ال المنزل کوته به لګل قال ابو عبد الله امام بخاری ذا قال للرجل هو یوسل بل تشریک نی الک بده دې سودا کې ما برخدار کا فاذا سکت کې چوب شو یکون شریکو بالنسبه دې به برخدار شو لکه سارګل سودا وکړه او هغه چې کوم د یو لسمنه غنم واغستل عبدالجلیل یرمان پکې برخدار سارګل خلی شو خو شو کنه نو بس شرکت ثابت جی باب شرکت الرقیقی نو بس څنګه په غلو کې شرکت شته نو په غلامانو کې شرکت شته که څوک تجارت کوي او دو کسان یو ځای غلامان اخلي او خرڅي هم جایز دي وبه قال حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتقى شركا له في مملوك وجب عليه ان يوثق كله وان كان له مال قدر ثمن يقام قيمة عدل ويوصى شركاؤه حصتهم ويحلى سبيل المعتق ويحلى سبيل المعتق دام دغه مکه حدیث تایید شو الکه د معتق یعنی اغه نیم چې آزاد شي دغه لاس لار به آزاد کی سمانا چې معتق مالدار غټول آزاد شي کرا او کټول نه آزاد شوی د استصحاب کی جی
وفي قال حدثنا ابو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نحيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتقى شخصا في عبد اوثق كله ان كان له مال چا آزاد ک نو اوثق غلام ټول آزاد سو لطرف د موثقنا ان کان له مالو کې پیسې و الا کې د موثقي باز با سخا پیسې نوي یستسعى غیر مشکوک علی یا یستسعى د عبد نه په طلب د عمل کې دی شي فخلاصول د خپلی نیمه حصے اور والولاء لموتق الاول جی باب الاشتراك في الهدي والبدن واذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعد ما اهدى باب د بیان د اثبات شریک اشتراک فی الهدی په قربانو کې والبدن په خانو کې یو او دارنګ وایذا اشرک الرجل رجلا فی هدی او کله چې اوسره شریک کی بل را خپل هداياو کې بعد ما اهدا پس دې چې دې هدی اولیږي نو دا جایز دي اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک دا پیغمبر علیہ السلام چې حالت پیغمبر علیہ السلام د ځا خپل تنو قرباني لګلې علي شیخ چې با نرانه ودا قصه قرباني ستات تر سوزما شرکت فی الهدايا وو جی وذي قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعه من ذي الحجه دا ذی الحجه د حج سفر د کنه نو مدینه نه روان شو مکه ته په سلورم د ذی الحجه ورسېدل مکه ته محلون نیت تړون کو د حج فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمره ونحل الى نسائنا ففشت في ذلك القاله معنی یاد کړه حدیث تاسو ما کې ویل ګور زمونږ د حج نیتو لا یخلطهم شیء په دې حج کې د بل نیت نو هر کچم ګرالو نبی رسول الله ته حکم وکړ فجعلناها عمره دا حج من بدل ک په عمره سره او دای وجه دا وجه چونکه خلق وی چې په دې اشهر حج کې عمره چې د افجر الفجور دی نبی رسول الله دې رسم معطول په خاطر مونږ ته وی چې تاسو دې حج نه عمره جوړه کړئ نو حج نه عمره جوړه شي خو صفا مروه سعی نه باز احرام نه فارغ شي وان نخل الى نسائنا او مونږه حلال شو خپل خود ته آزاد شیجن بیا غزادي نو ففشت فی ذلک القالتو نو معنا سمانا ففشت گډي وډي ویناګانی په دې مسله کې شروع شوې نو خوري شو په دې کې ویناګانی عثمان کو خوري شو په دې کې ویناګانی معنا بای صحابه په دې خوشاله نو بعضو یې په دې میاس کې عمره کیږي نه نو حضرت قوم ته حکم وکړ بعضو یې رمنګه خو احرام نه فارغ شو سبب بیا مینا لزو د حج نه تړو نو نقطر مذاکرن الى اخره خبره نو قال طاوی قال جابر فيروح احدنا الى منا دې یو د اقوال مختلفو نه داله جابر چې سفر بکی یو زمنګ نه سبا منا تا وذکروا یقتر منیا یعنی دیبا تازه فارشوی د کورنا کوروالینا فقال جابر بكفي داسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان قوم يقولون كذا وكذا والله لا انا ابر واتقى قسم دي بالله ذات ټولو کې زیات ابر او پرهیزګار لله عز وجل منو ذات ټولنا ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت کچره وېزو چې خبر شوي پوهه د خپل کارنامه استدبرتو هغه چې زروستو کوما سمانه پوښ مولانا سیبا د دې یو توجیه خدا شو هکو زپور موږ دا توجیم کولا کچره ما ته پته وي داغه سیس چې کمروستو راتلون کې دي چې تاسو د احرام فارغ دل دا سبب د تشویش دی نو ما به قربانی نه ولې غلې امام تاسو یو د احرام فارغ کړو دیم لاندې نقطه لیکي عرفت اخر من جواز المسجد الحج نو دې معلومه شو چې عند الاحرام جواز د عمره لا حکم نور راغله او شور حج کې کله چې حضرت احرام اتړو او هدیه ولې غلا حکم راغی چې په دې میاشت کې عمره جایز ده
او دارسم ماتول غواړي پیغمبر پاک وچو کې ما قرباني لګلې دا زه خو قران په حکم کې شوم متمتی بسوق الیدی حکم د قران او تاسو چونکی ماتول شین لہذا تاسو خپل حج په عمره بدل کړئ جی ولولا انما الهدي لاحللت فقام سراقة بن مالك بن جوشم فقال يا رسول الله هي لنا وللأبر فقال لا بل للأبر دا خصوصیت نه د همیشه ده فقال احدهما يقول لبيك بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم يقيم على احرامه واشركه في الهدي بس خپل ځان سره لسه په هدايا او هدايا کې شریک شرکت په لټي ثابت شو جی باب من عدل 10 من الغنم بجذور في القسم هغه مخکتا وې چې غلس بيزي برابر کړشي په یو اخسرا په تقسیم کې دی وفي قال حدثنا محمد بن اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي عن عياضة بن رفاعة عن جزيرة في ابن حديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة من تحامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فاغفر ثم عدل 10 من العدم في جزء ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خير يسير فرمى رجل فحبسه بسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال جدي يا رسول الله إنا نرجو ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فنصبه بالقصب قال اجل الأوارم ما انهر الدم او ارن یو مازغه اجل دا ویلو یا ارن ویلو او ارن په باندې تعجیل سره وکړه معنی یو ده ذکر اسم الله علیه فقولوا ليس السن والزفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزفر فمدى الحبشة بسم الله الرحمن الرحيم والرهن في العذر وقول الله تعالى